الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعل فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. دا کله چې میدان د مقابلې ګرم شو او فرعون ساحران راوستو او یو ډېر لوی شان و شوکت کې د مقابلې دپاره راووتو. الله رب العزت شان دا دی چې د حق او د باطل مقابله راځي نو آخر کار حق الله غالب کوي او باطل الله ذلیل کوي. نو فرعون سره د خپلو ملګرو نه په دغه میدان کې ډېر ذلیل شو او د موسی علیه السلام تعاون او امداد الله تعالی وفرمایو. نو اوس دا میدان وګټلی شو. پکار دا ده چې یو ډېر لوی اثر په خلکو باندې شوی وی او په یو کثیر تعداد کې خلک مسلمانان شوی وی. خو د فرعون جبر او ظلم داسې وو او دونه بې انتها وو او دونه خلک دباو کړی وو او دومره خلک یېرولی وو چې چا په ډاګه باندې اظهار د ایمان نشه کولی مګر چند هلکان نوجوانان د بني اسرائیلو هغوی د دې هېڅ پروا ونه کړله او په ډاګه باندې اعلان وکړو ځان مسلمانانو د اسلام اعلان یې وکړو د مسلمانۍ اعلان یې وکړو. او دقسې د فرعون په قوم کې بعضې کسانو د اسلام چغه وواله او مسلمانان شو په ډاګه باندې. نو قرآن کریم هغې ته اشاره کوي او فرمایي فما آمن لموسی پس ایمان رانوړه د موسی علیه السلام دپاره حالانکې په دغه میدان کې ډېر لوی تعاون الله تعالی د موسی وکړه او فرعون سره د زور نه الله ذلیل او خوار کړه الا ذریة من قومه مگر بچو د قوم د موسی علیه السلام نه چې دا موسی علیہ السلام په قوم کې یعنی په بني اسرائیلو کې یو چند هلکان هغوی اسلام او ایمان قبول کو او د موسی علیہ السلام ملګرتیا یې اختیار کړه. او من قومه کې ضمیر دا فرعون ته هم راجع کیدی شي. ایمان رانوړه په موسی علیہ السلام باندې الا ذریة مگر بچو الکانو من قومه د قوم د فرعون نه او دواړه ترجمې ټیک دي او دواړه په ځای دي. علی خوف من فرعون سره د یرې د فرعون و ملئه او د جرګې او د سردارانو دینه د دې خبرې نه یفتنهم چې دوی به په ازمایش او امتحان کې واچوي دوی لره او د خپل دین نه به واپس کی او معذب به کی. د بني اسرائیلو د مخکې نه
دا روایات په دوی کې چلیدله چې فرعون خو ډېر لوی ظالم دی او د ظلم انتها ته رسېدلی دی، نو د باندې به الله زوال راولي. او دا خبرې دوی ته په دې قوم کې د بني اسرائیلو چکر واهه چې یو بني اسرائیلي پیغمبر به پیدا کیږي او د هغه په لاس باندې به فرعون هلاکیږي او د فرعون او د قبط حکومت به الټه کیږي په هغې باندې. نو په دې انتظار دوی ناست چې موسی علیه السلام راغی، نو هغه او بیا یې میدان هم وګاټه. نو بني اسرائیل په زړه کې تقریبا ټول وایه مسلمانانو، خو د یارې نه چې کوم دی دغه نشه کولی. نو علی خوف من فرعون و ملئه معنا دا ده چې دغه چند هلکانو ایمان راوړو سره د یارې د فرعون نه، چې د فرعون نه دا یره وه چې دی به موږ معذب کی او دی به موږ ته عذاب راکړي، لکه څنګه چې صحراو ته ورکه او دی به موږ په فتنه کې واچوي. او دارنګې و ملئهم، نو د ملئهم نه دوه خبرې دي. د فرعون د کابینټ او د حکومت چې کوم کارندي دي، وزیران دي، منبران دي، نوکران دي، هغه ته مراد دي. او د دې ملئهم نه مراد د بني اسرائیلو مشران هم دي، ځکه د بني اسرائیلو مشرانو په دې ښه پوهېږي چې فرعون په غلطه دی، خو دومره دباو چې د خپل قوم به دباوه او دوی ته به ویل چې ګورې پام کوئ چې په موسی باندې ایمان ښکاره را نه وړئ، که نه موږ ته به ډېر لوی مسلې سازشي د دې نه. ان یفتنهم چې په فتنه کې به واچوي دوی لره، معنا دا ده چې معذب به کړي دوی لره او د دین نه به واپس کړي دوی لره. دا یره وه، خو د هغې باوجود هلکانو ایمان راوړه. او دا قرآن په ځای په ځای دا ویلي دي چې همیشه د حق حمایت چې کړی دی نو دا نوجوانانو کړی دی. سوره بني اسرائیل کې رستو چې راځي سوره کهف کې چې انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، دا الکانو، دا اصحاب کهف الکانو، وزدناهم هدى، هغې ته موږ هدایت او ایمان زیات کړی، ایمان خاوندانو. او دقسې قرآن کې چې ځای په ځای ګوري نو د دین حمایت همیشه دپاره نوجوانانو کړی دی او نوجوان قوم هغې چې کوم دی پهل کړی دی. اما مشرانو ته د مشرانو هغه طور طریقې را رسېدلي چې زما پلار دا کار کو، زما نیکه دا کار کو، زما مشر به دا کار کو. نو دې وجې نه هغې عام طور سره په غلطۍ کې پراته وي مشران. او دا فرعون نه ولې یریدل؟ وان فرعون لعال فی الارض، ځکه چې و فرعون سرکشه، متکبر، قاهر په ځمکه د مصر کې، ځکه چې ظاهري د هغه حکومت و، د هغه فوج و او پولیس د هغه دي، ټول اختیارات د هغه سره دي. نو فرعون یو ډېر لوی سرکش او فرعون یو ډېر لوی متکبر او متجبر او فرعون یو ډېر لوی قاهر او لوی مستبد. مستبد دی ته وایي چې په اختیاراتو باندې یکتا قبضه اچولې وه، هېچا له پکې داخله نه ورکوله. او وانه لمن المسرفین، یقینا دی دا فرعون د زیاتی کوونکو نه، دا انتهایی مسرف دی، ځکه چې د مرتبه د عبدیت نه تجاوز کړی دی مرتبه د الوهیت ته. د الله تعالی د خدای دعوی کړی دی چې انا ربکم الاعلی وما علمت لکم من اله غیری. اوس دا چې دا فرعون د دې مقابلې نه وروستو بیا هغې هغه خپل استبداد شروع کو او د بني اسرائیلو واړه به وجل.
هلکان به وجل او قسمه قسم مظالم او بیګارونه او سختی به پرې راوستلې. نو موسی علیہ السلام خپل قوم ته وایي وقال موسی یا قومي ویل موسی علیہ السلام ای زما قومه ان کنتم آمنتم بالله که یی تاسو ایمان راوړئ په الله باندې که په رښتیا تاسو په الله ایمان راوړئ ای زما قومه نو توکلو په حق خدای ځان وسپارئ. ان کنتم مسلمین که یی تاسو تابعدار که تاسو ایمان په رښتیا راوړئ او تاسو رښتیا د الله تعالی د خبرې منونکي یی نو بیا په حق الله باندې ځان وسپارئ. او د مؤمن کار دا دی چې په هر حالت کې به په الله باندې اعتماد کوي او په هر حالت کې به الله تعالی ته ځان سپاري. او توکل دی ته وایي چې اعتماد په استعمال د اسبابو به کوي، اعتماد په الله باندې. دا نه چې تش ته په دعاګانو باندې به کار کوې، دعاګانې به هم کوې خو ته به د کفر خلاف مجاهد هم سازیږي. مسلمان ای مجاهد او چې څو پورې په مسلمانانو کې جهاد ژوندی کافر به دنیا کې ظلم په مسلمان اونکی او چې کله جهاد کمزوری کیږي نو کافر به په قوت کې راځي او په مسلمانانو به ظلم او زیاتې کوي. قوم چې موسی علیہ السلام ورته امر وکړو چې په الله اعتماد وکړي نو هغې دا کلمې دوهرا وکړې او وی ویل چې زمونږ په الله توکل دی. بس فقالو ویل دی قوم علی الله توکلنا منګه خالص په الله باندې ځان سپارلی دی، اعتمادم کړی دی. ربنا ای زمونږ ربا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین مگر زی منګه امتحان سا د پاره د یو قوم ظالم. خدا که ته په یو ظالم قوم باندې ازمایش کې نو موږ د هغې تختې مشق مه سازې چې په موږ باندې په هغې باندې ازمایش وکړي. دا دعا وکړه او دا دغه یې وکړو چې ای زمونږ ربه موږ په تا باندې توکل دی، ته موږ د کافرانو او د ظالمانو تختی مشق مه سازوه. د هغې وجه دا ده چې په دې میدان د مقابله کې چې زمونږ او د دې فرعونیانو شورو دی په دې کې که ته دوی له بری ورکې او دوی موږ ذلیل او خوار کی نو دوی به همدا خبره کوي چې که تاسو ښه خلک وی نو په زمونږ په لاسونو به الله تاسو هار کولی، که تاسو ښه خلک وی نو الله به کامیاب کړي وی. نو دا یو بل ازمایش او امتحان دی چې ظالمان به په دې کې پرېوځي چې هغه خپلې باطلې به ورته حق ښکاره شي او زمونږ حق به ورته باطل ښکاره شي. د دې وجې نه مؤمنانو له همیشه دا دعا پکار ده چې په الله باندې توکل او دا دعا کول چې الله موږ د ظالمانو د پاره تختی مشق مه سازئ چې د ظالمانو د کافرانو امتحان په موږ علي الله په موږ مالي ځان له زموږ نه هلاک او تباه کړي خواته. ونجنا برحمتک او خلاص کې منګه په سبب د مهربانۍ خپل باندې من القوم الکافرین دا قوم منکرنا. اے الله د فرعون او د فرعون دا ملعو دا غیر سردارانو چې هغه کافران دي د خپل رحمت په وسیله باندې اے الله موږ له نجات راکړي د هغې نه. او دا خبره مو شوه چې وسیله به نیسي خو وسیله به په چا نیسي؟ د الله په رحمت باندې به وسیله نیسي، د الله په صفاتو حسنو باندې به وسیلې نیسئ چې ای الله ستا د پلاني نوم په خاطر زما دا کار وکړي. دا به وی او دا نه چې یا د پلاني په خاطر خدای زما دا کار وکړي او د پلاني په خاطر باندې زما دا کار وکړي. وسیله شرعیه دقه ده
چې د الله په ذات باندې وسیله نیول او د الله په صفاتو اسماء الحسنا باندې وسیله نیول دا وسیله شرعیه ده او وسیله په خلقو باندې نیول دا وسیله شرکیه ده. وأوحينا إلى موسى وأخيه الله فرمایي وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته او ورور داغه ته او وحی داوه ان تبوأ لقومکما چې ساس کوي تاسو برابر کوي تاسو د خپل قوم دپاره بمصر په مصر کې بیوتن معنا کوټې او دغه دا کورونه او وجعل بیوتکم قبله او ګرځوئ خپلو کورونو لره قبله جوماتونه واقیموا الصلاة او دروئ مانځه لره وبشر المؤمنین زیر ورکا مؤمنانو ته. الله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته وحی وکړه چې تاسو د خپل قوم دپاره په دې مصر کې کورونه اساس کوئ داسې وکئ چې د فرعونیانو د محلو نه را ځان لشئ او ځان له داسې کورونه د دوی دپاره اساس کوئ او محلې سازې کوئ چې هغه محلې ته څوک راننوځي نو هم د دوی په نظر کې وي او چې د دې محلې نه وځي نو هم د دوی په نظر کې وي. او فرعون او د فرعون په قوم باندې عذاب راتلونکی دی مباد چې په هغه عذابي سره تاسو خلط اوسېږئ مباد چې تاسو د هغې عذاب په لپیټ کې راشئ نو خپل کورونه او محلې داسې سازې کوئ چې د فرعونیانو نه بلکل ځان لئ او هغه دومره محفوظ وي چې هغې ته څوک در ننوځي نو تاسو یې پیژنئ او چې څوک تې وځي هم ته یې پیژنئ چې دا څوک دی نو اغیار به نه راځي او تاسو ته به ضرر څوک نه درکوي. نو یو خو لیړونه د خپلو کورونو داسې ساز کوي محلې او اویلۍ داسې سازې کوي او وجعلوا بیوتکم قبله. بل طرف ته فرعون په مسلمانانو باندې دا پابندي لګولې وه مونځ ته به یې نه پرېښودل جوماتونه چې به سازول جوماتونه به یې ورانول ډېر لوی تخریب کار و ډېر لوی بدماش و ډېر لوی خطرناک سړی و. نو دویمه خبره الله تعالی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته وویلې چې د قوم دپاره کورونه وجعلوا بیوتکم قبله وګرځوئ د دې کورونو نه جوماتونه یعنی دې کورونو کې ځان دپاره جوماتونه ساز کوي او مونځ به نه قضا کوئ که تاسو ظالم فرعون نه پرېږدي بهر او ستا جومات ورانوي نو دا خپلو کوټې جوماتونه کوي او مونځونه پکې کوئ او دا یې معنا ده چې وګرځوئ تاسو کورونه خپله قبله مخامخ قبلې ته یعنی په داسې سمت باندې د خپلو کورونو بنیاد واچوئ ډي پي سي وکئ چې تاسو کور ساز کوئ نو چې تاسو پکې ودرېږئ نو قبلې ته مخامخ او اقیموا الصلاة مونځ ودروئ ځکه چې د مونځ په وجه باندې الله د بندګانو تعاون کوي د مسلمانانو په مونځ باندې یری او ترهې ختمیږي په مونځ باندې په مسلمانانو کې قوت او طاقت راځي روحي طاقت پکې راځي. نبی علیہ السلام باره کې راځي چې اذا حزبه امر بادر الى الصلاة کله به چې یو خبرې نه یره پیدا شوه پیغمبر خدا ته فوراً به په مانځه باندې ودرېد تکلیف به راغی او سختي به راغله فوراً به په مانځه باندې ودرېد او به فرمایل ان قرة عین لی فی الصلاة زما د سترګو یخوالی او خوشحالي دا په مانځه کې ده. نو په موسی علیه السلام او هارون ورته وایي چې مونځ کوئ مونځو د مونځ په تعاون باندې به په کفر باندې تاسو غلبه حاصلوئ او په کافرانو به غلبه حاصلوئ او په فرعون به غلبه حاصلوئ او وبشر المؤمنین زیر ورکه مؤمنانو ته
چې په دنیا کې به الله تعالی تاسو له کامیابی درکړي او په آخرت کې به الله تعالی تاسو له کامیابی درکړي. او څنګه چې په مصر کې حالت د بنی اسرائیلو حالت زارو، نو بعینه دقسې د مکې په دا مکې حدیث دا صورت مکی دی، دقسې د مکې په دور کې حالت د مسلمانانو په مکه کې څنګه چې په مصر کې آغا د دغه ظالم لاندې د ظلم په چکۍ کې او ظلم په جرند باندې دلیدل، دقسې په مکه کې د ابو جهل ملعون او د هغه د ملګرو په مشرۍ کې دقسې مسلمانانو سره ظلمونه او زیاتې کېده چې د هغې انتها نه وه. نو الله رب العزت پیغمبر ته وایي وبشر المؤمنین، مؤمنانو ته زیری ورکړه پیغمبره، څنګه چې موسی علیه السلام او د هغه ملګري د مصر په ځمکه کې کمزوري وو، خو په الله یې توکل او په الله باندې اعتماد و، نو آخري کار الله رب العزت هغه موسی علیه السلام او د هغه قوم هغه الله تعالی بچ که او فرعون ظالم او د هغه فوجونه الله په بحر قلزم کې لو کړه. دقسې به دا قریشیان نن ډېر په غلبه کې دي، دقسې به الله تعالی په آخرت کې خو به دوی له عذاب ورکوي، خو په دنیا کې به هم الله دا رسوا کوي. او د هغې یو جلک او نظیر د بدر د غذا شو چې د بدر په غذا کې 1000 فوج کفارو راوستی دی او نبی علیه السلام سره 313 کسان دي، 314 کسه ورسره دي، وسلې ورسره نشته، ډېرې کمې وسلې دي، اسونه ورسره نشته، یو اس نیم ورسره دی. او هغه جرار فوج راغی راوستی چې هر څه ورسره دي. او چې میدان ګرم شو که نه، الله تعالی میدان مسلمانانو له ورکړ او 80 کسان سرپاسه صنادید قریش ووجلې شو، غټ غټ سرداران، او 80 کسان ته په قید کې راوستل شو او باقي وتښتېدل. وبشر المؤمنین، مؤمنانو ته زیری ورکړه، د مکې دور دی، پیغمبره زیری ورکړه چې دنیا کې هم الله تاسو له کامیابي درکوي او آخرت کې. منګه که په رښتیا مؤمنان شو، منګ له به هم الله دنیا او آخرت کې کامیابي راکړي. خو زمونږ ایمانونه خو ډېر کمزور ایمانونه دي، ضعیف ایمانونه دي. زمونږ ټول اعتماد په امریکا باندې دی، زمونږ اعتماد په ډالرو باندې دی، او امیان نه مولیان غریبانان نه هم د خولې نه ورته وبوځي ډالرو ته، د مولیانو د خولې نه ورته اوبه روانې دي. او امریکې ته وایي چې ما لږ مال هم لږی مشري راکوي. تاسو خو وګورئ موږ نه مه یریږئ، زموږ د ګیرو نه او د پټکو نه او د لستوړو نه مه یریږئ، زموږ د کتابونو نه مه یریږئ. موږ په هر قالب کې قالب کیدی شو، موږ د هر چا په ها کې شاملولی شو. الله دې دین موږ وساتي او الله دې د اسلام باندې موږ مضبوط او محکم د مرګه پورې اوچلی. او زمونږ په ژوند کې د الله پاکستان کې مکمل د شریعت نظام راولي او داسې حکومت کې خدای احساس کړي چې د امریکې او د یهودو نه او د هغې د سودي نظام نه خلاص شي. دا په دې آیاتونو کې یو څو مسلې راغلې. یو دا تسلیت الرسول، یو پیغمبر خدا ته تسلی الله ورکړه او ورته ویل چې ګوره موسی علیه السلام د فرعون په مقابله کې راووته میدان ته، او هغه څه بې شماره ساحران راوستي، فوجونه ولاړو، وزیران ولاړ دي، فرعون په خپله په تخت ناست دی او موسی علیه السلام او ورور یې دواړه بل طرف ته ولاړ دي. د یرې نه ورته څوک نشي ودرېدلی. هغه 2 کسان په دغه لکونو خلکو کې الله د هغې تعاون فرمایو، میدان یې وګاټه. انشاءالله ډېره لږه زمانه بعد به تم پر قریشیانو باندې دقسې غلبه عمومي او فتح مکه کې مکمل طور هغه تعاون سر ته ورسېده او هغه لوی ظالمان هغې رالل او په بیت الله شریف کې مسجد حرام کې پیغمبر خوا کېنولو 10,000 فوج ته چاپېره دی او به ورته څه به درڅه کوم، تاسو زما او زما ملګرو څه څه نه دي کړي،
او د الله دین سره هم سری دي کړي ویل زمونږ ښه رور او زمونږ نه ختمه ده. نبی علیہ السلام ویل لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء لوجه الله، زه د خدای لپاره مې پریښي یی، هیڅ ملامتیا در باندې نشته. او دویم والتندیم بالعلو فی الارض والاسراف فی الشر والفساد وباهلها. په دې آیاتونو کې الله رب العزت زورنه ورکړه په ځان غټ ګڼلو په ځمکه کې چې سړی ځان ډېر غټ ګڼي چې زما عمر اوچت سړی نشته او زما عمر زورور سړی څوک نشته. فرعون دا ویلي څه شو؟ او د اسراف باندې الله تعالی تندیم او زورنه ورکړه چې اسراف به نه کوئ په شرونو کې په فسادونو کې، دې نه به ځان ساتئ. او درېیمه خبره دا ده وجوب توکل علی الله. مؤمن له پکار دي چې په الله باندې اعتماد وکړي، په هره مسله کې الله ته ځان وسپاري. دې دپاره چې یو بنده په دعوت الی الله کې او د الله په تابعدارۍ کې په پوره دلچسپۍ او په پوره طاقتورۍ سره کم ودرېږي، دا به کله کېږي چې موږ په الله باندې ځان وسپارو. مشروعیت الدعاء څلورم مشروعیت الدعاء والتوسل الى الله باسمائه وصفاته. په دې آیاتونو کې دا هم راغله چې دعا یو مشروع عمل دی. الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی. او التوسل الى الله وسیله نیول الله ته په نومونو د الله او په صفاتو د الله باندې. دا علامه الوسی روح المانی کې دا ویلي دي چې کوم حاجت دی نو د الله هغه نوم به راوالي چې هغې سره مناسبي او به الله ته وسیله کړي او د الله نه پرې سوال وکړي. موږ وایو دا ایمان ولې لمن ستا ده. لکه ته د لوی ځوان دغه ورکې پنځه پاوی ورکې، پنځه پاوی پېژنې که یا پنځه پاوه پی به ورکې یا به پنځه پاوه اوړه ورکې یا به پنځه پاوه ګوړه ورکې. دا پنځه پاوی دا د ګوټ د مړني دی نو ستا په هر څه کې به بیا ډېروالی راولي. انا لله و انا الیه راجعون. دا توسل الی الله باسمائه و صفاته. او پنځمه خبره اتخاذ المساجد فی المنازل للصلاة. جماعتونه سازول په کورونو کې د لمانځه لپاره عند الخوف، چې کله تا ته یری نو ته په کور کې لمونځ کولی شي. او دې نه دا ثابته شوه چې چا ته یری او خطرۍ نو په خپل کور کې لمونځ. صحابهو به د حجاج زوی یوسف په زمانه کې اکثرو صحابهو په کورونو کې لمونځونه کوي. د بنو امیه او ظالمانو حکمرانانو په وخت کې بعضې صحابه به جومات ته رالل او خپل لمونځ به یې کړی او صرف هغوی سره به یې هغه دغه کو، خطره وه، یره وه ده. او وجوب اقامت الصلاة، مونځ کول یو لازم عمل دی، مونځ یو زبردست عمل دی. او آخري خبره اومه دا ده چې بشر الله للمؤمنین، زیره د الله مؤمنانو ته او هغه کسانو ته چې مونځ ودرئ او زیره په څه دی؟ بحسن العاقبة فی الدارین، په یو بهترین انجام او بهترین نتیجه په دنیا او آخرت کې. دنیا کې به مولا الله ولا کامیابي ورکړي او آخرت کې به مولا الله تعالی کامیابي ورکړي. الله دې زموږ ټولو نه راضي شي او موږ ټول دې الله په قرآن عظیم الشان کتاب پوهه کړي او په دې الله موږ له عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ چې الله زموږ او ستاسو ټول نه راضي شي او خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. څونه زموږ مشران زنانه نارینه او پات شوي الله دې وبخي. څومره د مسلمانانو بیماران دي الله دې ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. الله دې زموږ ټولو نه راضي شي او الله دې زموږ ټولو خاتمه بالایمان کړي. دا ملک ته الله د شریعت په رنګ کې رنګ کړي، د قرآن په رنګ کې رنګ کړي، د توحید په رنګ کې رنګ کړي او دې ملک کې د الله اسلامي نظام راولي او دا کافرانه نظام، دا د سود نظام او دا د سود خورو نظام، دا د امریکې او یهودیانو نظام الله دې دا ختم کړي. الله دې دا ختم کړي.
څوک چې دې له کار کوي ربه خط هغوی له ترقي او کامیابي ورکړي، څوک چې دې مخالفت کوي الله ذلیل او خوار کړي، الله ذلیل او خوار کړي، الله ذلیل کړي. که دې له ترقي ورکوي بیا به وایي چې که تاسو په حقه وی تاسو له به الله ترقي درکړې وه. نو الله رب العزته دا ظالمان د شریعت چې څوک هم د شریعت په لار کې رکاوټ دي خدایا ذلیل او خوار کړي او ختم یې کړي او هغه خلکو له بری ورکړي څوک پرې ملک د شریعت نظام راولي. الله زموږ له ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې.